Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Study Plus Minus. Dear students, مخشینی لیکچر چې موږ د پیریاډیک ټیبل انټروډکشن کړی او بریف سره نو ان شاء الله دې لیکچر چې به موږ د پیریاډیک ټیبل وال چې کوم ریډینګ دا ان شاء الله هغه به سټډي کوو. نو تاسو ورته وګورئ ګلابانو وایي چې recall that the atomic number of an element is the number of protons in the nucleus of atom of an element. ګلابانو وایي چې که فرض کړو دا موږ سره یو الیمنٹ ده او دې الیمنٹ چې به موجودي ګلابه مختلف قسمه ایټمز او دا ایټمز به خپله مانچې یو بل سره یو رنګ وي چې هغه ته موږ وایو الیمنٹ. اوس که دغه الیمنٹ چې نه چې چوره ایټمز دي دغه ایټمز چې دی پروټان چې چوره تعداد ده هغه ته ګلاب موږ وایو اټامیک نمبر. لکه فرض کړو دې موږ ایټم چې د پروټانو تعداد 4 ده 1 2 3 4 نو دغه رنګې دې اټامیک نمبر به ګلاب چې شي 4. Each element has a different atomic number. هر اټم اټامیک نمبر به یو بل نه مختلفي. لکه فرض کړو هایدروجن وال اټامیک نمبر 1 ده نو ظاهره خبر ده چې دې چې به د پروټانو تعداد ونی دغه رنګې 118 الیمنټس دي نو د 118 الیمنټ چې د هر الیمنٹ اټامیک نمبر به یو بل نه ډیفرنٹ دي. The element also have different number of electrons. هر element چې مختلف قسمه ایغا الکترونو تعداد به هم different دي. These electrons are arranged in energy levels called shells. دغه الکترون چې کوم دي دا یو خاص مدار چې ګلابه چکر وایي یو خاص مدار چې دو ګلابه دو ته ترتیب ورکړی ده چې دغه مدار ته یا دغه لارو ته موږ ورته یو انرژي لیولز یا شیل ورته یو. لکه فرض کړو دا موږ سره اولنی مدار ده یا دا موږ سره اولنی لار ده نو دې اولنی لار ته موږ ګلابه انرژي لیول یا شیل وایو. دغه رنګې دا هم موږ سره لار ده چې دې چې الکترونز موشن کوي نو دې ته هم انرژي لیول یا شیل وایي. نو دې ایټم چې موږ سره دوه شیلز دي نو دا رنګې دا وایي چې دې الکترون چې کوم دي ارینج دي یو خاص لارو چې هغه لارو ته موږ ورته یو انرژي لیولز یا شیل. Electrons present in the outermost shells are called valence electrons. موږ دا رنګې وایو چې د الکترون چې کوم دی اخیرني شیل چې چوره الکترون موجود وي هغه ته موږ ورته یو ویلنس الکترون. ګلابانو لکه فرض کړو دا موږ سره یو ایټم ده دغه ایټم چې اخیرني مدار چې چوره الکترون دی نو دې ته موږ ورته یو ویلنس الکترون. نو دا 1 شیل دا دوم شیل او دا دریم شیل. د دریم شیل چې اخیرني شیل چې د چوره الکترون موجود دی د الکترونز ته موږ ګلابانو ورته یو ویلنس الکترون. نو د اخیرني مدار چې یا اخیرني شیل چې 8 الکترون موجود دی نو د ویلنس الکترون ګلابه شدي 8 دی. دغه رنګې وایي these electron take part in a chemical reactions. وایي چې دا الکترون چې کوم دی دا chemical reactions چې حصہ اخلي. chemical reactions ګلابه چیشته وتی chemical reactions دې ته وتی چې کچیرې موږ سره دوا یا دو نه زیات ایټمان خپله منچې سره میلاو سي کمباین سي او هغه نه یو نوی شی جوړ سي هغه ته موږ ورته یو chemical reactions. لکه موږ وایو چې کچیرې موږ سره دوه رنګونه یو سور رنګ د فرض کړو او یو موږ سره یلو زیړ کلر ده هغه خپله منچې سره میلاو سي نو هغه نه جوړ سي اورنج کلر. دغه رنګې موږ سره کچیرې دوه ایټمانی یا دوونه زیات ایټمانی هغه خپله منچې سره میلاو سي او هغه نه یو نوی شی جوړ سي هغه ته موږ ورته یو chemical reactions. لکه فرض کړو موږ سره دوه ایټمان دي چې هغه لکه موږ سره تاسو وګورو چې دا هایدروجن ده دا هایدروجن وال ایټمان دي دا خپله منچې سره میلاو سلو او دا یو بل ایټم سره میلاو سي چې هغه ته موږ اکسیجن وایو. اوس چې کله دا خپله منچې سره میلاو سلو نو دې ته موږ ورته یو chemical reactions او دغه نه یو نوی شی جوړ سو او دغه نوي شي ته ګلابه موږ ورته یو H2O او دا H2O چې کوم دا اوس مکمل ډیفرنٹ ده له هایدروجن نه او اکسیجن نه. Therefore these electrons determine the chemical properties of element.
دا وایي چې دا الکترون چې کوم دی دا ویلنس الکترون چې کوم دی دا به موږ ته دا رښیي چې د یوه ایټم والا کیمیکل پراپرټي څه شی ده یا د یو الیمنټ والا کیمیکل پراپرټي څه شی ده. مطلب دا ده که ویلنس الکترون چې چوروي نو هغه ویلنس الکترون له وجې نه به موږ ته دا پته لګي چې آیا دا ایټم چې کوم ده دغه ویلنس الکترون چې کوم ده آیا دا ایټم به یو بل ایټم ته الکترون ورکوي یا به الکترون زندې راخلي له بل ایټم نه یا به دی یو بل ایټم سره الکترون شیر کوي مطلب خپله منچې به شیر کوي سره. نو دا وایي چې دغه ویلنس الکترون له وجې نه موږ ته دا پته لګي چې یوه الیمنټ والا کیمیکل پراپرټي څه شی ده. This knowledge will help you in understanding arrangement of elements in the periodic table. وایي چې دا علم چې کوم ده دا موږ ته periodic table چې الیمنټس وال ترتیب چې مدد راکوي. وایي چې دا الیمنټ دا چې کوم علم ده دا موږ ته periodic table چې د الیمنټس وال ترتیب چې موږ ته مدد راکوي. Do you know تا ته پته سته elements نوبیلیم اټامیک نمبر 102 موږ سره یو الیمنټ دا چې هغه نام دا نوبیلیم او اټامیک نمبر 102 دا مطلب دا ده چې دی چې د پروټانو تعداد 102 دی. نو وایي چې was discovered by Alfred Nobel who founded the Nobel Peace Prize. وایي چې موږ سره دغه الیمنټس چې کوم دا اټامیک نمبر 102 دا دا یو موږ سره الفرد نوبل ایجاد کړی و نو هغه ته ګلابه نوبل پرایز انعام هم ورکړی و دا یو غټ انعام. انټروډکشن چې موږ وایو چې وایي چې there are 118 elements periodic table چې ګلابه 118 elements دي. نو دا هم موږ سره MCQ سره راتلی سي they combine to form millions of compounds. وایي چې دا ایټمز چې کوم دي دا الیمنټس چې کوم دي دا خپله منچې سره میلاو سي او هغه نه مختلف قسمه کمپاوند جوړیږي. کمپاوند چېرته وتی چې دوه یا دوه نه زیات ایټمان خپله منچې کیمیکل ریاکشن وسی کیمیکلی سره کمباین سی نو هغه ته موږ کمپاوند وایو. لکه فرض کړو موږ سره مالګه ده NaCl سوډیم او کلورین سره یو ځای سي نو موږ سره مالګه جوړه سي سوډیم کلورایډ. دغه رنګې H2O سره جوړه سي دوه هایدروجن خپله منچې سره میلاو سي او دوه هایدروجن اکسیجن سره میلاو سي نو دا رنګې موږ سره H2O یو کمپاوند ده. It is impossible to remember all the information about these elements and their compounds. وایي چې دا موږ لپاره ناممکنه ده چې موږ د هر الیمنټ سول انفارمیشن معلومات یا هغه خوبۍ چې کومې دي هغه ځان سره یادې کړو. So we clearly need some way to organize our knowledge about them. So وایي چې موږ ته صفه ضرورت و چې موږ دا الیمنټ چې کوم دغه نالج علم چې کوم ده دې ته یو خاص ترتیب ورکو چې هغه موږ ته اسانه سي د هغه په باره چې علم موږ ته اسان سي. If you have a large number of books in your study room and place them in a haphazard way, it will be very difficult to find the book you need. However, if these books are arranged into groups according to some features, it will become easier to find the book you are looking for. ګوره په دا موږ مخکې چې که چیرې فرض کړو سره یو رومي او هغه ارګنایز نه وي بې ترتیبه وي نو هغه روم چې کتابو میندل انتها زیاته ګرانه وي خو که چیرې موږ چې هغه کتابونه چې کوم دي هغه مخاطب سره ایښي نو هغه چې دي موږ ته چې شي ډېر په اسانه سره میندل سي. حفظ after the discovery of atomic number by Moseley in 1913 وایي چې کله موزلی اټامیک نمبر چې کوم دی هغه 1913 چې ډسکور کړه ساینټیست دا نوٹ کړه that the atomic number can be used to arrange elements in a systematic way چې دا اټامیک نمبر به موږ استعمال کو او د الیمنټس ته یو خاص منظم طریقې سره به ترتیب ورکو. Thus elements were arranged in the order of increasing atomic number. نو دې لپاره الیمنټس چې کوم دی هغه د اټامیک نمبر زیاتولو په بنیاد باندې هغه ته یو خاص ترتیب ورکو. A table showing the systematic arrangement of element is called periodic table. نو وایي چې دغه ټیبل چې کوم دا موږ ته چې دا ټیبل چې موږ ته کومه شو کیږي نو دا وایي چې کوم دا دې ته وایي چې یو منظم ترتیب ورکړی ده
د اټامیک نمبر زیاتولو په بنیاد باندې نو دې ته ګلاب موږ چوتی یو دې ته موږ وته یو اټامیک نمبر. دغه رنګ وایي ډو یو نو تا ته پته سته وایي چې the periodic table is widely used in chemistry, physics and other sciences. It is generally وایي چې periodic table چې کوم د chemistry, physics او نور sciences مضامین چې هم استعمالیږي it is generally د عموما seen as an icon علامت of chemistry. chemistry وایي چې دا یو عموما یو علامت په تور باندې ګڼسي چې periodic table چیرته هلته به خامخا chemistry نو مطلب دا ده چې دا د chemistry ول یو علامت ده. Periodic table shows the organized array of all the elements in the order of increasing atomic number. هغه خبر ده چې مطلب left to right ته چې نو هر ایټم وال یا هر الیمنٹ وال atomic number به زیاتیږي که دغه رنګ ټاپ ټو باټم ته راځي نو هر ایټم یا هر الیمنٹ وال atomic number به څه شی کیږي زیاتیږي. No periods. The most commonly used form of the periodic table is shown in the figure. What do you observe in it? وایي چې تاسو ته periodic table چې کوم ده هغه وایي چې دلته شو سوی ده نو وایي چې تاسو چې شاید دی نه observe کړله. نو ګوره موږ سره دا periodic table چې موږ ویلي وو چې کله موږ سره دا رنګې چې موږ جو نو دې ته موږ جو ته ګلاب په left to right چې کله موږ جو نو د left to right ته ګلاب موږ ورته یو horizontal نو دا موږ سره 7 periods دي. نو دا 7 periods چې کوم دي periodic table چې 7 periods دي او 18 groups دي نو دا موږ سره دا خبر کوي. In the periodic table, the elements have been listed in the order of increasing atomic number from left to right and from top to bottom. هغه خبره کوي چې کله چیرې ته left to right جې یا top to bottom ته راځي نو atomic number د هر element ول زیاتیږي. Noted that the hydrogen atomic number is 1. لکه وایي چې hydrogen ول atomic number چې شاید هایدروجن ول اټامیک نمبر 1 دا مطلب دی چې د پروټانو تعداد 1 دا دغه رنګې is at the top. helium atomic number is 2. helium ول atomic number 2 دا ځکه چې د اټام دی چې د پروټانو تعداد چې شاید دی 2 دی is at the top right corner. top right corner مطلب دا ده چې شي طرف ته په پاسنۍ کونې باندې پروتا کارنر وی کونې ته. lithium atomic number 3. lithium چې کوم ده هغه atomic number 3 ده دی چې د پروټانو تعداد 3 دی is at the left end of the second row. نو وایي چې دوم قطار چې کیڼ طرف ته په اولنی نمبر باندې پروت ده. اچھا نو دغه رنګ خبره کوي وایي the horizontal rows in the periodic table are called periods. horizontal وایي left to right چې کله شینا کیڼ طرف ته ځي هغه قطارونه چې کوم دی هغه ته موږ ګلاب چوته periods ورته یو. the periods number shows the number of electron shell in an element. وایي چې دا خبره کوي ګلاب وایي چې چوم نمبر وال پیریډز دي اب مشتدا شو کوي چې د شیل وال تعداد چوره ده. د پیریډ نمبر چې چوم پیریډ لکه اول پیریډ ده نو دی چې به د شیل تعداد 1 دوم پیریډ ده نو دی چې به د شیل تعداد 2 دریم پیریډ ده نو دی چې به د شیل تعداد 3 وي. نو ګوره دا موږ سره د اشکاری چې دا هایدروجن دا موږ سره اولنی پیریډ چې دا هیلیم اولنی پیریډ چې دا نو دی چې موږ سره یو شیل ځکه چې دا اولنی پیریډ چې دی. دغه رنګې که چیرې موږ دغه وګورو لیتیم بیریلیم وګورو بوران کاربن نایتروجن اکسیجن فلورین نیان نو دی چې ګلاب په ټول موږ سره دوه پیریډز دي ځکه دوه شیلز دي ځکه چې دا موږ سره دوم پیریډ چې دی. نو دا چې چوره موږ سره ایټمان یا الیمنٹ موجود دي نو دی ټول چې کوم دی چې ګلابه دوه شیلز دي. ولې دوه شیلز دي ځکه چې دا موږ سره دوم پیریډ چې دی. The elements in the first period have one electronic shell. ما در ښکاره کړله چې که چیرې موږ سره اولنی پیریډ نو هغه چې به شیل تعداد ونی with electrons او هغه چې به electrons هم خامخا وي. دغه رنګې که چیرې موږ سره second period shows
second period shows 2 electronic shells د غرانګي second period چې موږ سره دا کته وګورئ نو دی چې اولنی چې 2 الکترون به بل چې اولن یو الکترون نو دا موږ سره د دوم پیریډ چې د هر الیمنټس والو 2 shells دي صحیح سره second period shows 2 electronic shells and so on. The number of elements in these periods ranges from 2 to 32. مطلب دا چې اولنی پیریډ چې به 2 الیمنټس سي د غرانګ دوم پیریډ چې به مطلب ورو زیاتیږي 8 الیمنټس په د غرانګ ورو بجي او تر 32 پورې بجي. نو نن د پاره دغه لیکچر کافی ده ان شاء الله بیا به موږ یو نوی لیکچر سره خوشاله اوسئ آباد اوسئ.